مکین به حرم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورساو شروع وکړه او خاص کر د حج په زمانہ کې چې بکم خلق راتلو حج لا نبی صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې د غوی خواته ځان رساو او هغوی کې به داسې یو دو هغوی ته به دعوت ورکاو نو دا د نبوت یو لسم کال او دولسم او دیارلسم په دې طریقه باندې غټه کامیابی حاصلې شوې مشکلات هم ډیرو خو کامیابی پکې هم وي امام زهري لیکلي دي چې کوم قبایل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغله او دوی د الله دین ته رابللی نو پاغي کې د حج په موقع بنو عامر پزارا غسان مرا بنو حنیفه بنو سلیم بنو عبس بنو نصر بنو البکا کندا کلب حارس عذرا حزارما د ټولو قبایلو ته دعوت ورکو خو د الله په کې څه حکمت او بدیو کې یو اسلام قبول نکو بیا د دیو طریقه دا مثال په تور باندې چې نبی سلام بچاله ورتلو وته به وی چې اې د پلانی بچو الله د باندې ډېر خکړی دی الله د سړي احسانات کړی دي اسلام قبول کړي بنو کلب ته ورغه بنو حنیفه ته ورغه دارنګ چې د نور ډېرو کسان ته ورغه خو بهرحال چا اسلام قبول نکو د دینه نبی صلی الله علیه وسلم ظاهر دی چې الله خو به اجر ورکوي خو ډېر زیات یو دغه پیدا شو یو مشکل او دارنګ یو خفګان خو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبایل ته د بهر نه راغلو خلکو ته اسلام دعوت ورکاو نو دغه څه به خصوصي بعضی افراد ته هم ورکاو د قبایلو نه هټ کر بعضی د خصوصي کسان وي ته هم دعوت ورکاو باغی کې چې چا دعوت قبول کړه ری دا غیب لګ ذکر وکړو باغی کې یو د سوید ابن صامت رضی الله عنه سوید ابن صامت دا د نبوت تقریبا یو لسم کال له دا شاعر او د یثرب اوسیدونکو یعنی د مدینه او ډیر خيار سره و دته قوم کامل وی کامل نو ډیر پورا او کامل سره ځکه چې ډیر زیات خيار او شعرونه به تللی شعرونه وی او دارنګ چې دینو د خاندان په لحاظ باندې هم ډیر زیات شرف او نسب والو د حج او عمره لراغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو نو وته وی چې دوی چې د الله پیغمبر زه خو نشم ویلای څه خدا ستاسو چې تکم کلام وې کم سوي ته وې چې ما صد الله طرف نه خصوصي پیغام دی زما سم دي څه خبرې شته نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو سړي وې زما صد لقمان حکیم حکمت را سره دی لقمان حکیم خو په خو نیک سره تر شوی داغه بعضی خبري اقوال په دنیا کې مشهور نبی صلی الله علیه وسلم ته وته وایا هغه ویلې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان هذا لكلام حسن دام خي خبرې دي زه ته بد نه ما خو زما چې کوم دین هغه د دین افضل دی هغه د الله قران دی چې الله را لګل دی هدایت او رڼا پکې ده او بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سو آیتونه ولوستو په وخت کې چې کوم نازل شوی قران دا غي نه صحیح سو ته ولوسته مناسب او بیا د دعوت ورکو د اسلام او د اسلام قبولم کو د سوید بن صامت رضی الله عنه او بیا وی چې دا ډېر خسته کلام دی او مدینه ته چراغ کله نو د اوس او د خزرج په منځ کې ډېر جنگونه شو نو یو جنگ په دغه وخت کې تازه بل جوړ شو نو په هغه جنگ کې دی بیا مړ شو خو بهرحال اسلام قبول کړی دی او دارنګ چې دینو د نبی صلی الله علیه وسلم سره صحبت هم شوی دی نو یو قسم لا صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رضی الله عنه وارضا بل چې دینو ایاس ابن معاذ دی دا وایي چې نوجوان کسو د اوس یو وفد راغلی او هغوی په دینیت راغلی چې هغوی د قریشو نه مدد غستو د خپل مدینه کې چې کوم بل قوم او خزرج د هغوی خلاف دوی په منځ کې جنګو تقریبا بعاث هغې ته وایي د هغې نه لږ مخکې د دوی په منځ کې سخت دښمنۍ وي نو د اوس والا رالو د مکې والو نه چې دی نو امداد او کومک اغستو چې زموږ څه به د خزرج خلاف مدد کوئ نو وایي کېناستو دا کسانو چې دی نو دوی چې کله کېناسته نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دراتلو خبر شو وی ورغه ولا موقع به نه ځای کوله نو وی دیو ته وی چې
تاسو په کم غرض راغلی زه ته دینه بهتر غرض ونه خېمه چې واپس لاړ شي ډکه منګولې لاړ شي خسته دین به وسی هغه ته وی چې څه شری وی چې زه د الله پیغمبر ما زه د بندگانو تر لګلې ما زه دی له دعوت پر کومه دی خبره ته چې د الله عبادت وکي دغه صحیح څوک شریک نه کی او ما ته الله تعالی یو کتاب را کړی دی په ما نازل کړی دی بیا دی ته د اسلام خبرې وکړي بیا دی ته د قران آیتونه ولوستو وی د دوی د کوم مشر چې و ایاس ابن معاذ و هغه د خپل خلکو ته وی چې هاذا والله خیر مما جئتم له دا تاسو به کوم غرض راغلی د دینه د دې سړي خبره ومنه د ډیره خدا د خډیره خشته خبره وکړي او بیا چې دینو دغه دا وی د دې دغه د وفد بل یو کسو هغه د خاور راواغستي او پاغي باندې چې دینو د ایاس د مخ د سی پاغه باندې ورواچولې وی چې منګه مړ خپل کار ته پرې د سړیا ته په بل قصه شروع کړه بهرحال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا پاسې دو او د قسم مدینه ته لاړ خو نه د قریشو سره په حلب کې کامیاب شو او نه مطلب دا چې دلته د نبی صلی الله علیه وسلم خبره پوره واوریدا خو د دې نه رسته مدینه ته چلاړو نه ایاس مړ شو خو البته دې ویل کېږي چې هغه لا اله الا الله ډیر وی او سبحان الله الحمدلله ذکر به ډیر کو د مرګ په وخت کې نو وی خلک کوئی چیرې کې دي چې د مسلمان شوی او په اسلام باندې مړل نو الله دې کې چې په اسلام باندې مړي خو نور وضاحت نشته بل شخصیت چې ونه ابو ذر غفاری رضی الله عنه د بنو غفار قبیله د مدینه ته نږدې یو علاقه و پاغي کې چې د یو قبیله اوسېده اسلم او غفار د دې تر ګوران اونته په دغه علاقه کې اوسېدو وی ابو ذر زنه وی چې زه خبر شوم چې سوید ابن سامر ته ایاس ابن معاذ چې دینو دا واپس مدینه ته راغلی دوی سره عجیب خبر راوړل چې پیغمبر پیدا شوی دی نو وی زه په غفار قبیله کې ما مونږ ته دا خبره رسیدلې و نو خپل رور ته وی داغه اونیس نومو چې تلل شه مکې ته او داغه سړی څخه خبره اترې وکاو داغه نه مال پوره سوال جواب راوړه هغه چې کله راغې مکې ته نو په مکه کې چې دینو هغه بهر حال تاسو معلومات بکړیو نو د چې کله واپس یو ته خبره وکړه نو د پاغي باندې مطمئن نشو بس است په خپل را روان شو چې په خپل را روان شو نو د ځان څخه چې دینو د غره د یو ګډه راواغستو وی لخت راواغستا مکه ته چراغه وی ما زراله منو زه خو چا پیژاندم نه نما څوک پیژاند او نمې د چانه تپوس کاوه چې لکه ز په سکار راغلم ځکه چې دلته علاقه ډیره د یری خبره وا چا د چا تپوس نشو کولای ویا سن کده مخالفي ودلته نقصان نه ته ورسي وی بس وای ما به صرف د زمزم وبس کی او دارنګ چې دینو په جمعات کې اومه دی رومه وی علی رضی هم په خاطر شرته وی چې لکه سن آشنا غو تخکاری ما چې او وی چې راځه زما سکور ته زو ناشنای کې ګوره ملمه بوتل د ځل ډېر لوی اجر لري وی زه سره روان شوم اوس هغه زمانه ته پوسټ شي ګوره چې ملمه ته بس غرض راغلی زه تم ته پوسټ نشم کولای ولی زه کاز نه د مخالفي نو اسنه چې بل څه نقصان نه ته ورسي بهر حال په سباله ز بیا جمعه تراله ما ته پوسټ مې چانه نه کاو نه چاره ته خبر را کړو بیا وی علی رضی الله عنه په خاطر تیر شو ورته وی چې لکه ته هغه ملمه نه تا خپل مقصد حاصل نه ک وای ما چې نه وی چې راځه را پسې وی بیا ته بس اډټینګ ما نه ته پوسټ کو چې ته څه راغلی دغه پرونه وې نه مې دغه سو ورځې بری شي غرض نه وې اس نه وې او دغه سیملمې په ډوبه کاته کې اند ته سکه سل راغلې وی ما ورته وې چې کته زما حل چاته نه وې نو زبده ته وې ما وې چې بس لوس شو نه وې ما چاته وګوره دا د دنیا په مهذب قومونو کې خبره ده چې کله به وې چیرې بس ستا خبره چاته نه کومه بس وعده شو بس د دې وعده به خلکو د جاهلیت په زمانه کې ډېر غټ لحاظ کاو نو ما ته وی چې زه نه ویم چاته وی ما ورته وی چې ما ته دې خبره چا کړې ده چې دلته سړی دی هغه چې زه پیغمبر ما نو ما رور را لګل خو دا غنه ما ته پوره تسلی ونه شو نو په خپل عالم وی هغه راته وی چې زبردست پرین الا دې صحیح موقع سره کړې ده خو چې زمانه دې تاسو کو ال راځه را پسې او زموږ تر زویل او زه چې دنه دغه د کور سړی ما وسه لاړم خو ما ته دا خبره وکړه چې دا غوي کور ته وزو خو که فرض که پلاره کې چرته څوک چاول دو نو زه به داسې اندازه جوړوم چې لکه زه تا نه پېژنم او ته ځان له چرته روان یې زه ځان له روان یم زه به زر خپل پیزار ټیک کوم یا به چل کوم او ته به په مخه روان یې چې څوک پوه نشي چې دا دواړه ملګري دي چرته روان کړی دی وایي ما چې کله لاړو هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار او دغه حضرت ته ورلو حضور ته ما ته بس بغیر د خبرو اترو نه وي چې ما ته اسلام پیش کا
وایي ایسته ما اسلام راوړ او وایي چې کله ما اسلام قبول کړو ما ته وایي چې ابو ذره د دې اسلام د چاته مه وایه خپل کلي ته لاړ شه که پرس که مونږ غالب شو نو بیا به زمونږ خواله راشي وایي ما عرض وکړو چې ای د الله پیغمبره زما په هغه ذات قسم چې ته په حق را لېږلی زه خو به د دې اسلام چغې وم خلکو ته وسو که دا حق دیني وایي زه راغلم جومات ته او قریش پکې ناستو وایي ما ووایي چې ای د قریشو ډلې هغوی چې لکه ناشنا سړی دی خدای خبر سي اعلان کوي که څه کوي وایي ما ووایي چې تاسو خبر شئ چې انی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله زه ګواهي کوم چې د الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی وایي هغوی ووایي چې هلکه دا سړی بېدینه شوی دی ورپاسې پسې وایي بس راپاسېده وایي زه ووالم دومره ووالم چې قابو زه مرګ له ورلم وایي عباس رضی راغی په ما راوغوړېده وایي چې تاسو ته پته را تاسو دا کم سړی راکېستلی دی تاسو به ولې شام ته د غفار په لار نه ځئ هلته د قبیله ده بیا به درته چل وښیي وایي چې دا خبره یې وکړه د دې خپل اقتصادي غم جوړ شو وایي بس د ما نه قلار شو وایي په سبا له چې شو بیا دغسې چل وکړو بیا رسېدی خلکو دغه کار وکړو عباس خو په منځ کې راغی هغه بیا ګواښ وکړو دا خبره چې وکړه هغه قلار شو دا د ابوذر رضی الله عنه قصه ده دی مسلمان شو یو بل کس دی هغه شاعر دی د خپلې قبیلې دوس یو قبیله ده د هغې سردار دی طفیل ابن عمر نوم دی او دا د یمن پر خو شا کې دغلته د خوا علاقه کې اوسېده مکې ته راغلی د نبوت 11 کال دی نو مکې ته چې کله راځم ته چونکې د خپلې قبیلې غټ سردار و د مکې والا څو خره مراسمو د مکې خلکو د ده استقبال وکړو او دارنګې د دې غټ اکرام وکړو د دوی چې دی نو ډېر غټ درناوی وکړو خو ورته یې ووي چې توفیله ګوره ته زمونږ علاقې ته راځې خو دلته یو سړی را پیدا شوی دی او هغه کورونه بیل کړو هغه خلک په ډلو کې تقسیم کړو هغه چې دی نو داسې خبرې کوي چې د ساحر په شان په خلکو کې جدایي راولي سړی او ښځه جدا کوي رور او رور جدا کوي پلار او زوی جدا کوي مونږ یریږو هسې نه چې ته راشې او هسې نه چې ته په اسلام کې د هغه خبرې ومنې او داخل شي نه به ورته خبرې کوې او نه به ورته غوږ دی داسې د خلکو د غوږونه جوړ دغه کړي د حق نه چې دی نو خلک بند کړي طفیل ابن عمر وایي چې په الله قسم دی خلکو ما ته دقسې خبرې کولې تر دې پورې چې ما دا نیت وکړو چې بس واقعي زه به ترې نه څه اورم او نه به چې دی نو ورڅه خبرې کوم وایي ما په غوږونو کې مالوچ کېښو د دې یعنې نه چې هسې نه ما ته د هغه خبرې چېرته په څه طریقه راورسي نو وایي د ډېر احتیاط ته لاسه مې په غوږونو کې مالوچ کېښو وایي زه ورسېدم جومات ته په دې کې وایي نبي صلی الله علیه وسلم د کعبې په خوا کې مونځ کاو وایي زه خوا ته ودرېدم وایي ما چې دی نو دغه دا وایي چې زه خو به نه اورم څه وایي الله تعالی زما څه دا خبره ونه منله د هغه د خبرو نه ما څه خبرې واورېدې وایي چې ما څنګه پرې غوږ کې خبره راتېره شوه وایي ما ووایي چې زما مور بوره شي یعنې ما د خدای غر کې زه خو داسې یو سړی یم چې خبرې پیژنم چې ښه څه ته وایي او بد څه ته وایي په غوږونو کې مې دا بوجې څه شي ورکړلي بس هېڅ ته مطلب دا ده چې غوږونه نه مې هغار څه لرې کړه او ما چې وګوره که ښې خبرې کولې ښه ده او که نه نو زه خو هسې پیژنم زه هوښیار سړی یم وایي نبي صلی الله علیه وسلم خبرې چې ما کله واورېدې زه یې خواره ورغلم ما ورته دا قصه وکړه ما وایي چې د خلکو یېرولی یم غوږونه مې ځکه بند کړي او بیا ما ورته ووایي چې د خپله معامله د خپل تا ته کومه چې څه یاد دي دا ما ته وړاندې که زه به یې وپېژنم ما ته نبي صلی الله علیه وسلم اسلام وړاندې کړ قرآن یې راته ولوستو د اسلام لویه ذریعه د دعوت څه شی قرآن و وایي ما چې واورېدو نو ما داسې کلام چرته نه واورېدلی د عدل نه ډک و ښایسته و وایي فوراً مې په هغه ټایم باندې اسلام قبول کړو د حق شهادت مې ورکړو او ما ووي چې زما په قوم کې ډېر لوی حیثیت دی زه د قوم سردار یم او زه به ورځم د خیره څه او زه به ټول اسلام ته راولم خو ته زما دپاره یو نښه د الله ته سوال وکړه چې زما یو نښه مقرر کړي ماله وایي نبي صلی الله علیه وسلم راته دعا وکړه او هغه نښه دا وه چې زه قوم ته کله لاړم نو الله تعالی زما پرې مخ کې یو رڼا پیدا کړه بالکل د چراغ په شان وایي ما وایي چې یالله د دې مخ نه راله لرې کړي هسې نه خلک وایي چې دا شکل یې بدل شوی دی نو څه بل څه نوم به راله جوړ کړي وایي هغه رڼا چې ده نو هغه زما سره لخته راسره وه په لاس کې هغې ته لاړه وایي ما اول خپل پلار له او ښځې له دعوت ورکړو هغوی دعوت قبول کړو د اسلام قوم بیا لږ رستی شو خو ما ورته مسلسل چې دی نو دعوت ورکاوه تر دې چې نبي صلی الله علیه وسلم هجرت هم وکړو او چې کله د خندق غزا راله نو په دې کې چې دی نو تقریبا 80 یا 80 کورونه چې دی نو زما د قوم
مسلمانان شوي او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په دین باندې ایمان نه وړو دته په اسلام په سلسله کې ډېر ازمایښونه او د غم را ورسېدو خو به هر حال د اسلام ډېر مضبوط او ډېر ښایسته او د په توپیل او د په وجه باندې د قوم چې دی نو هغه په اسلام کې داخل شو او یا اتیا کورنۍ او دا بیا هغه صحابي دی چې د یمامي په جنگ کې د مسلمة الکذاب سره چې کوم جنگ شوی دی پای کې دی شهید شو دا د هغې حضراتو چې دی نو کاروایانې دي او دارنګې چې دی نو دغې دي زما د ازادي وي دا هم د یمن د یو قبیله و شنوعه ورته وایي د هغې مشر او دی چې دی نو دغه دا راغی نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات شو نبی صلی الله علیه وسلم ته ته ووایه چې څه وایې ته نبی صلی الله علیه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعینه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد چې دې ته تر ورسېد د په غوږونو کې دا ولنې ځلو چې ناشنا کلام پرې ورته ووایي چې بیا یې راته ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا 3 ځله ووایي بیا ووایي چې ما کاهنان ساحران شاعران دا ټول خلک اورېدلی دی خو د دې قسم کلام د هېچ چا نشتي لاس را وړاندې که زه رسه په اسلام باندې بیعت کومه دا هم په اسلام کې داخل شو د مکې نه خوشه بهر خلکو په اسلام کې د نبي صلی الله علیه وسلم په محنت او په کوششونو باندې داخل شو د هغې نه وروسته بیا د مدینې نه څه کسان راغلي 6 کسان دي نبي صلی الله علیه وسلم ته ایمان وړاندې کړ د شپې ټیم یوازې ابوبکر هو ورسره او ویدا اسعد ابن زراره او عوف ابن حارث او رافع ابن مالک او قطبه ابن عامر او عقبه ابن عامر او جابر ابن عبد الله ابن رئاب د شپږ کسانو د مدینه اسلام قبول کو او لاړ خپل قوم ته چې دنو باقاعده دعوت شروع کو په بل کال باندې هغه 12 شو په بل کال باندې هغه او یا 2 شو او ورو چې دنو اسلام خورېده الله عزوجل دې موږ لام دغه پاکو ارواح او دغه پاکو نفوس قدسیو په نقش قدم باندې تلو توفیق راکړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي او د دې دین خدمت چې څوک په هر شکل کې او په هر جامه کې کوي الله دې هغوی له جزای خیر ورکړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دین باندې مونږه الله تعالی د قیامت پورې ثابت قدم ولري وصلی الله نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین د امیر صاحب یو څو خبرې وکړي پاسې ما